عزیزانو یو داسې کلمه ما ستاسو په مخ کې وویله چې هغه تاسو ټول منځګزار حضرات چې یې هغه په منځ کې وایي او ما تاسو ته بار بار دا عرض کړی دی چې د منځ کې چې کوم کلمات تاسو وایي نو دې ته به لغوندې فکر هم کوئ چې دا زه څه وایم څه غواړم. هر سړی چې چېرته لاړ شي نو څه غرض خو یې وي که بې غرضه سړی ای چېرته هم نه ځي. نو چې اودس وکړې بیا جمعات ته راشي بیا نیت وتړې او بیا سبحانک اللهم شروع کې نو دې ته به فکر کې چې دا سبحانک اللهم ما څه ووې او بیا مې په الحمد شروع وکړه اهدنا الصراط المستقیم کې مې څه ووې دې ته به عزیزانو فکر کوي. اهدنا الصراط المستقیم هر منځګزار چې دی هغه الله پاک ته درخواست د هدایت کوي. همیشه د پاره چانا چې څه غواړي نو اول باغې د پاره توتیه تمهید دی لکه قرآن کې راځي کاف ها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا. یو بدی تلک سوچ کوئ چې د پیغمبرانو عادت داو چې الله پاک ته به څه وخت کې التجا کولا او څه شی به تې غوښتو نو نادا ربه نداء خفیه پټ غوندې غلی غوندې په یکسوی کې به الله ته التجا وکړه. څه التجا وکړه؟ قال رب انی وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا. التجا سوا بوډا شوم کمزور شوم سر می سپین شو لیکن ولم تکم بدعائک رب شقیا دا توتیه تمهید ده د دعا د قبول د پاره. خدا دې نه مخکې چې کوم فریاد درته کړی دی نو قبول کړی دی. اوس هم یو فریاد درته کومه چې رد نه کې بلکې قبول یې. خیر واقع ډېره اوږده ده نو زما عزیزانو هر یو التجا چې خدای پاک ته کوي نو هغه به ځان له او غلی غوندې چغې به نه وهئ ټوپونه به نه وهئ په ځان باندې به پیریان نه راولي. نن ستا د ملک رواج په دین کې هغه مخول دی چې الله دې امان راکړي. زمون خلکو د لاسه
دا عوام د دنیا په اعتبار سرم د خدای په عظیم قهر کې پراته دي او د دین په اعتبار سرم د خدای په عظیم قهر کې پراته دي. د دین په نامه باندې تنا ټوپلندې ملخ جوړ کی حق 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 چغي بوي ټوپونه بوي په مانځ کې بخوځيږي خلکو ته بوي دا دین. اوس دا بدبخت قوم چې دی کې هیڅ قسم شعور تر اوسه پورې نه دی راغلی او نه پوهیږي بس خو چې څه دی ورته وي په هغه لار روان دي. ما نه دوه درې ورځې وشوې خلک تپوسونه کوي سبا نه دا تبلیغی اجتماع شروع کی برایوند کی دې تلک سوچ وکي چې زبې اول نمبر مخالف وې خو کپدیزه کې ډله جوړول وې د ووټ د پاره په دې ځای کې ډله جوړول وې د لیډرای د پاره په دې ځای کې ډله جوړول وې د حکومت غستو د پاره په دې ځای کې ډله جوړول وې د کرسۍ غستو د پاره اول مخالف به ځوي. په دغه ځای کې زما په علم کې د 50 کالو د مولاتوب پسترګو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په منبر ناستم کذب په دې کې رور یا قوم نه زما آخرت دې خراب شي. هغه څه درته ویم چې کوم شی ما د ایمان پرانا لیدلې ده ما هغه اولیاء او هغه بزرگان لیدلی دي چې کوم اولیاء او کوم بزرگانو د دې تبلیغی جماعت بنیاد چې چای خو هغه لیدلې د دې بنیادی خیره مولانا الیاس رحمت الله علیه او ما لیدلې ده هغه بزرگ مولانا عبدالمعبود رحمت الله علیه. مولانا عبدالمعبود صاحب اوس په سن 84 کې د 103 کال په عمر کې وفات شو. داغه عمر 103 کال او هغه په دلی کې د مولانا الیاس صاحب سره په یو کوټه کې پاتې شوی. نو داغه ټول خبره ماته مولانا عبدالمعبود صاحب کړی دي. داغه تقوا او تاسو په ایمان وای چې د چا تقوا داوي چې په سبق کې طالبان ورته ناشتي او یو طالب په مسواک باندې په دې پوزا ووالو دا طالب داسې پوزا ونیو ما خام چې شو دته احساس وشو چې دا طالب ما په پوزا ووالو دا به خوښ شوی. نو ما خام کوټه ته ورغه او طالب نه معافي وغوښته. استاد زی او طالب نه څه چل کوي معافي وغوښته. دا د عقل نه بار خبره ده. بیا په دین تسلی و نشوا. مولانا عبدالمعبود صاحب ما ته وی چې سحر زما کوټه تراغه او ما ته وی چې تر سره په جرګه لار شه د طالب ته ما په مسواک پرون والے دے اسنه چې په قیامت کې خدای ما په دې کې رونه ني
نو ویزه ځان سره په جرګه بوتلم او طالب ورته په جړا شو چې حضرت دا خو د مسواک خبره و دمره خبره نه وای نه بیٹا کہیں اس کا مؤاخذہ نہ ہو جائے که خدای دا وی چې په مسواک دی ولی طالب والے نو د دې ولی جواب سو کولې شي که خدای ولی وی نو د ولی جواب به څوک دا تقوا و نور په تاسو قیاس کوي چې دا عمل بچو دا سی بنیادی کې خو چې نن د دنیا کم ګټته چې د لا اله الا الله محمد رسول الله आवाज دی ورونه رسول کم ګټته کا امریکا دا کا لندن دے کا جاپان دے کا روس دے یو ملک د کافر وخایا چې هغه ته د لا اله الا الله محمد رسول الله دعوت نه رسیدو یو ملک وخایا نو دا خلق بیلوس خدمتگار بیلوس روټه خپله چای خپله جامې خپله کټ نه غواړي بستر نه غواړي او ستا جمعه تراشي او پزماکه پراتی او تا ته وای چې کلمه صحیح کا زتیرات اتله ما د دوی اجتماع ته نو واپس چې راتلم نو پلاره مې دا تیراوالو لید چې بسترې په وګدي او څوک سه روزه ته روان دي او څوک عشره ته روان دي نو د مرګرو ته مې وې چې دا وګورئ دا خلق دی چې پرانا ورځ به جامع خلکو نه وېسته او بیا به ورته ویل چې لکه دا جامع راو بخه بیا مې پکې مونږ نه کی داغه خلق نن د دې ډلې د برکته هغه خلکو بسترې په وګ کړی دی او نور ته خود نه ته جو راه پر خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا کم خلق چې پخپل پلار نو اغه نور ته د هدایت باعث جوړ شو پخپل بیلاریو نن اغه خلق د نورو د پاره هادیان جوړ شو خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا درفشانی نے تیرے قطرے سے دریا کر دیا درفشانی نے تیرے قطرے سے دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا نن اغا محمدی خصلت اغا محمدی کردار اغا محمدی رویہ نن د خلکو پر رګ او شک نه ایستدا نو مان چا تاسو کو چې د روند اجتماع کې ثواب شته ثواب شته پکې ما ورته له وکید مولانا ایوب جان بنوری رحمت الله علیه زمونږ استادو مونږ ته یو ورځ وی چې شان ورشا کشمیری رحمت الله علیه د دیوبند لو شیخ الحدیث هغه په درس کې طالبانو ته کله کله د شیخ سادی سے ډیر صفت کول
چې په سلوک کې د دنه لوی سړی نه دی تیر شوی. اوس چې شان ورشاه کشمیری رحمت الله علیه د چا متعلق وای نو هغه کې به شک دی. نو مال شیخ سعدی سے ویلی دي چې یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر است 100 سال طاعت بریا. یو غنټه د نیکانو په مجلس کې کېناستل دا د 100 کالو بریا عبادت نه زیات ثواب دی. یو غنټه د نیکانو په مجلس کې سړی نه څه شی جوړ شي. د نیکانو په مجلس کې سړی نه دا شی جوړ شي چې هم د شیخ سعدی صاحب ویلي دي چې ګلې خوشبوئی در حمام روزه، گلے خوشبوئی در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم. حمام تتلیو عدد دوست جو اغم حمام تراغلیو نو یار د حمام د دیوال په خوا کې چغا بدبو یا خټاوا هغه راواغستا او شیخ سعدی صاحب له پلاس کې ورکړ. شیخ سعدی صاحب ورته لا سنی وو خټای واغست نو خټه نه شیخ سعدی وای چې زما سپېګمو ته خوشبوئی رااله. نو ما خټه نه تپوسو کو چې بدو گفتم کې مشکل یا عبیری، بدو گفتم کہ مشکے یا عبیری، کہ از بوئے دلاویزے تو مستم. اے خٹے تا مشکیو کا عنبر ہے زما خود بالکل رمست کو او دمر علا خوشبوئی در نظما سپیگمو ترالا. نوے خٹا راتا سوئی خٹا راتا وئی بگفتہ من گلے ناچیز بودم، بگفتہ من گلے ناچیز بودم، ولیکن مدت با گل نشستم. اے شیخ سعدی زد حمام یو پلی تا خٹاو ما، خود گل پلاس کے راغلم نزک د گل خوشبوئی پا ما کم پیدا شوا. د محبوب لاس خود گل لاسو خطوم خو چې د گل لاس کے رالم نو د گل رنگ ما کم پیدا شو. د نیکانو خلقو پلاس کے او پا مجلس کے سڑی کے بوئی پیدا شو. د امام بخاری رحمت الله علیه سوانح د بخاری په ابتدا کې چې لیکلي دي نو دا شعرم پکې لیکلی دی ځکه چې امام بخاری چې وفات شو نو شپږ میاشتې د هغې د خاورو نه د مشکو د عنبرو بوی راوتو د قبر نه شپږ میاشتې خلکو به هغه خاورې وتښتولې بیا به یې جوړ کو بیا به یې وتښتولې اخر دا وخت بزرګان را جمع شو دعا یې وکړه چې دې نه دا اثر لري که چې دا تربت باقی پاتې شي شپږ میاشت. زما عزیزانو عرض مې داو چې پرایون کې لویه دنیا
دې د پاره راغلی چې دا د نیکانو مجلس ته په دې ځای کې وخت تیرول او ناستا ثواب دی. اوس بعضی پیران یا ملیان صاحبانو ته درخواست کوم چې دا هم یو عمل دی او عمل په عربي کې د زړه قصد او اراده ته وایي. انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى. د زړه قصد او اراده ته عربي کې عمل وایي. کدا عمل سره صرف دې د پاره کوي چې دلته تل ثواب دی، نو دغه ځای ته بیا بد ویل دا زما عقل کې نه راځي. ګوره دې خبرې ته چې دا جګړه په څه ده؟ دا جګړه په څه ده؟ د بېنظیري او د نواز شریف جګړه په څه ده؟ دومره خو عقل درکې شته که نه؟ د خدای بندګانو په سپېږمو خو روټۍ نه منډئ، د روټۍ سورې خو ښه پېژنئ. دومره عقل خو کوئ چې د دې ملا صاحب او د دې تبلیغ والاو جګړه ده چې دا په څه ده، یا د دې پیر صاحب او د دې تبلیغ والاو جګړه ده چې دا په څه ده. دې ته لږ سوچ وکړئ، پخپله به په نتیجه ورسئ. 50 کاله د پاکستان کې هر جګړه د سیاستو او سیاستدانانو په دې ده چې ته کوشه او ټټو مال راکا. دا څه ده کنه؟ ته کوشه او ټټو مال راکا. بل خو نه ده. او بنظیر ته کوزه شه چې زه خنډه استاد پکینی اوس هغه سری شونډه نه راغاړه راوته دا وای چې خنډیه ته کوز شه چې زه پکې. او دا قوم میلو او بیزوګانی دي، هر چاته غړیږي، هر چاته. په دې قوم کې چې ضمیر پیدا کیږي او عقل پکې پیدا کیږي نو قیامت به زما عقل کې نه راځي. سوچ دې ته وکړي چې دا پیر صاحب د دې ډلې ولې برخلاف دی. څه چل پیران باوازو کې دا بشترو والا مپرې دی، دوی ته د امریکې نه پیسې راځي. دیکھو ګورئ کدا امریکا صدر کلیکټن دی که څه خنزیر دی، دا یو ارب روپۍ راولیږي بجلیګر مولا ته چې دا والا خو د دین تبلیغ کوا، نو ته وا به علم کنه اغسته پکار دي. چې اوس امریکا ما ته پیسې راولیږي چې د خلکو ته د اسلام تبلیغ کوا، نو دین ښه کار بل چرته دی. اوس امریکا دومره بیوقوف ملک دی چې هغه د اسلام بیخکندي کوي، بنیاد یې وباسي او که هغه د اسلام د تبلیغ دپاره خلکو ته پیسې رالیږي. خدای مغه کور روان که چا کم کې اوسېږي. سوچ دې ته وکئ چې دا جګړه په څه ده. مونږ کې په دیم 2 کروڑه جګړې دي چې مړی وشي. څوک وایي چې سخات نشته، سخات شته، مړی پسې سخات ولې نشته؟ دیکھو ګورئ چې خر مړی او ته په قبر باندې سلسل روپے تقسیم کې دا خر لاندې بخلې کی
ها او زولي دا ویم چې داشتا دې د پاره ما مړي سره څه کار نشته، مړي سره د ما څه کار نشته. دې پیر صاحب ته ولې دې ډلې ته بد وې؟ دوی بس تبلیغ دی او تبلیغ دی، بل څه نشته. نو تا چې لوپټه په سر کړې ده او په خلوت کې ناست دی او سړی دله موټی درکړي چې دعا نه به مې نه وباسي قربان دې شم، خدای دې په نیک را مدد که قربان دې شم. دا پوښتنه دې کړې ده چې دا پیسې د پوډرو وي که دا د چرسو وي که دا د اپیمو وي که دا دې چېرته غلا کړې ده چې دا ماله دې شکرانه راکړه. نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، دا نذرانہ نه ده، دا سود دی. پغلا کې کامیاب شوي او دل دم پکې موټي ورکو، خدای دې کامیاب کړي، یعنی خدای دې نورم د غلېګانو توفیق درکړي. دا پښتنه دې کړي. نو جګړه عزیزانو دا یاد لرئ په دین نه ده. تبلیغ والا څه وایي؟ کلمه صحیح کوي، مونږ صحیح کوي، الله والا جوړ شي، د خدای لار کې وځي، د خدای دین خلکو ته وښایي، قرآن خلکو ته وښایي، دین ورته وښایي. دغه خبرې کوي که بل څه وایي؟ دا خو نه وایي که نه چاته چې ماله ښځه راکا یا ماله لور راکا یا ماله، دا خو نه وایي که نه. نو زما عزیزانو جګړه د خېټې ده. تبلیغ والا دین بے پیسې خی، د خدای د پاره خی، او مونږ خلق دین په پیسو خایو، دعا په پیسو کوو. په دې باندې دا قوم پوهیږي نه، تب څوک پوهیږي؟ بیا دا تحقیق بکې چې الله پاک تا आवाज بڅنګه کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته आवाज بڅنګه کې. الله ټولې مهربانه پر رسول الله کړې دي، ټولې مهربانه په تمام کائنات کې د دنیا لوی مرتبه بل چاته نه دا ور کړې، لیکن الله یې ورته نه دی ویلي. ٹھیک شو؟ ویلی دي؟ دا یې نه دی ویلي ورته چې ته خدای، ته محبوب، ته هر څه، خو الله نه. په صفات مختصو کې الله پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان سره شریک کړي نه دی. اوس دا د یې لفظ دی یا، په دې یا سره سوا د الله نه بل چاته ندا نشي کېدی. یا الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کده یې استعمال کې تبرکن به کې، کده دا عقیده و چې رسول الله د خدای غوندې حاضر ناظر دی، پټکی به کافر شي. تو دوی څه وایي؟ دوی وایي اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ جو کچھ ہم نے لینا ہے لے لیں گے محمد سے. اللہ سره د توحید نه بغیر بل څه شی دی؟ هیڅ هم ورسره نشته. څه چې دي رسول الله سره دي او څه چې دي د نه بیانوي. دا د کفر ټکی دی که نه دی؟ د پیغمبر دومره تعریف کول چې د الله بې عزتي پکې وکړي، ته به مسلمان پاتې شي. نن ستا ملک مونږ خلک په دې قهر اخته کړي، په دې عذاب اخته دي. دا به هله ټیکېږي چې الله د کابل غوندې توفیق
مونږ تم راکړي. نن هغه کابل دې ته لږ سوچ وکړئ. طالب د چا په نظر کې نه راتلو. طالب دی چڼې دی د خانانو نوابانو اربابانو حکمرانانو به دا چڼې دی دا طالب دی. نن دغه چڼو د طالبانو حکومت ورشه په کابل کې وګوره. بی دینه خو څه کوي بیګیرې سړی به هم پکې ونه ګوري. دې مزغو پورې ټوپک ونیسي چې ګیره پرېږده کې نشانه کوم دی د ګولۍ. الله دې توفیق ورکړي. او دا دعا کوي چې خدای دې پاکستان ته هم لږ راوږده کړي. ښځه بربنډه په کابل کې قتل تصور نه کړي. نن ستا د پاکستان ښځې وګوره. او زه بیا درته څه ښیم هره ورځ تاسو ګیرو والا تماشې کوئ. ماما ته هم ورته کوس پاس به ګورئ چې څه دوه منیزه بوجۍ روانه ده او غړمبېږي. خیال دې راغی که زاړه هم خراب کړه ځوانان خو لا پرېږده. نو خدایه هغه رنګ دلته هم پیدا کړي. هغه رنګ چې کوم څه شی دی چا لیکي ووایه څه دي لیکي زه پې پوه نه شوم. پاس ودرېږه ها چا ویلي دي چا ویلي دي استاد دی او وجنه مړی کا کېنه. عزیزانو افسوس دا دی چې ما تاسو ګورئ چې زه په څومره تکلیف دی جومات ته راځم. صرف په ټوله هفته کې دا 2 رکعاته مونځ د جمعې په ولاړې په ډېر تکلیف کوم. ټول مونځونه په ناستې کوم. 4 کاله وشو ما تراویح نه دي کړي. کولی نشم امام پسې ودرېدی نشم. مونځونه ټول ځان له په ناستې کوم. چې څه وخت کې زما صحت او تکړه وم ما د مولانا یوسف صاحب سره دورې کړي. ما د ریوند دورې کړي دي. ما د هر څه کړي دي. استاد ته دې وویه لږ راشه ما سره خبرې وکړه. او استاد به دې هم دغه برتېلی. زه چې کوم شی ویم هغه زما ایمان دی. هغه زما دین دی. هغه زما مذهب دی. 40 ورځې لګول یا 4 میاشتې لګول یا کال لګول وغیره تکلیف ما لا یطاق په اسلام کې نشته. چې دې وسو او تلی شوې بسم الله ده. چې دې وس نه یا در سره خرچه نه وه یا دې صحت ټیک نه نو تکلیف ما لا یطاق په اسلام کې نشته. زما چې صحت وې زه به اوس 10 ځله کابل ته تلی وې او د کابل په هر فرنټ باندې به مې جلسې کړې. خو زه ډېر افسوس کوم چې ما صحت ټیک نه دی. کولی نشم. په ټوله هفته کې دا نیمه ګنټه قدرې خبرې دلته کولی شم. دې نه سوا خبرې ما زړه ستړی کېږي. نو زما عزیزانو ما له تبلیغ والاو پیسې نه دي را کړي چې زه د هغې ښه ویم. تاسو دوا پکار ده. ما په 50 کاله کې په دې پاکستان متیاز هم نه دي کړي. ما په 50 کاله کې د پاکستان د وزیر دفتر کې لیدلی د خنزیر مخ به مې لیدلی یا به مې ورته د سکار ویلي. تاسو دوا پکار ده. دا مې درته وړاندې ویلي چې دا 1500 تسبیح مې ساتلی دي. دا مولانا عبدالمعبود چې دا 133 کاله عمر کې وفات شو 38 کاله وشو یو ټکی راته ښودلی دی وی چې سهار دیړه کې سره شي ماښام به خدای کړي او چې ماښام راشي سهار به خدای کړي. زما رزق ما پسې به منډې وای او زه به خدای پسې منډې وام. نو الله دې توفیق مونږ ټولو ته د ښه کارونو راکړي. او کم خلک چې دې وخت کې د هغه خلکو خلاف دي چې کم د خدای په لار کې منډې ترړې وای
هغه ته د خدای هدایت وي، خدای دې ورته هدایت وي. خدا دې تبلیغیانو ته زویم چې دا واورئ، که ستاسو مخالف نه وی کنه نو ستاسو بخنه هم ګرانه وه. 1,40,000 پیغمبرانو کې یو خایي چې به مخالفت تیر شوی دي. د هر پیغمبر دشمنانو کنه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره دشمنان په کانو یې ویشته، څخه لري پیچولی دي، غاښونه ولا مات کړي دي. نو تاسو تبلیغ ولام ځان نه ډېر بزرګان مه جوړوئ چې مخالف هم وینو شکر وباسئ چې خدای ته زمونږ دا کار قبول دی. عزیزانو په خلفای الراشدینو کې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ چې و دا دریم خلیفہ و. د کارنامې په اسلام کې چې څومره وې هغه د عقل نه بار دي. په عرب دنیا کې د ډېر لوی مالدار سړی و او د څومره دولت چې و هغه ټول د الله په نامه او په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې قربان شوی. تر دې حده پورې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د متعلق فرمایل چې حضرت عثمان 100 ځله جنت په بیا اغسته دی. یعنی د سخا او د قربانی هغه د حد نه تیر و. خلفای الراشدین چې دي دا ټول ډیر جان نثار خلق، حتی کې یو ورځ جنگ د پاره اعلان وشو چې مال راوړی د جنگ تیارې کیږي. ټول صحابه کور ته منډې کړې، چا 3 سه راوړو یوې کور پرې خوا، چا 2 سه راوړو 2 کور پرې خوې، چا 4 راوړې یوې کور پرې خوا. ابو بکر صدیق چې کور ته لاړو نو جاروی کور کې وواله او هغه د پخلی لوخي چې دی هغه هم راوړو په میدان کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تاسو کو چې څومره مال هم راوړو، ټولو ورته خپل بیان وکړ. حضرت عمر نیم مال کور کې پرېښو، نیم راوړو. دا خیال کړي چې د ابو بکر صدیق نه بزمخ کې شم. صدیق اکبر پاسې دو یا رسول الله په خدای مې دې قسمی چې مال نامه و په کور کې مې پرېښی نه دی، اور سم راوړو مخکې مې یخي. د خلفای الراشدین متعلق عزیزانو زبر تاسو ته وایم نو حضرت عثمان چې دی هغه دومره لوی منظور نظر د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یو لوري ولا په عقد نکاح کې ورکړه چې سموده پس هغه وفات شو نو بیا ولا بل لور په نکاح کې ورکړه. څو ورځې پس چې هغه وفات شو
پیغمبرو فرمایل چې کاش چې زمان نن درې ملوروي نو درې مم حضرت عثمان ته په حق د نکاح کې ورکول. او دین تاسو اندازه لګوئ چې د حضرت عثمان بس عملو او پاسمانونو کې د څه حالو چې د پیغمبر دومره لوی منظور نظرو چې خپل لخت جګر به ورته یکې بادیګرې دو په نکاح کې ورکړي. اوس د داسې سړي متعلق 12 کاله دور حکومت کې د يهودو په سازش باندې داسې حالات پیدا شو. عزیزانو په مخ د ځمکه کافر خو ډېر زیات دي، ډېر زیات، لیکن په مخ د ځمکه د اسلام د نوم دشمن د يهود نه بل ډله نشته. اره یو ډله د کافرو بلګه لګه گزاره وکي، لیکن يهود چې دي دا غي نه سوا بل ډله نشته. دا دومره ظالمه فرقه ده چې په یو ورځ به او یا پیغمبر شهیدان کول، پیغمبران به حلالول. اوس هم دا هغه يهودو سازشونه د اسلام د نوم سره زه تاسو ته ویلی نشم. په هر لیول باندې او په هر رنگ باندې کم سازشونه چې يهود د مسلمان دنیا د پاره کوي هغه دنیا ته پته ده. د دوی په سازش باندې د حضرت عثمان هم د قتل منصوبه جوړه شوه. او داسې منصوبه جوړه شوه چې د په کور کې محبوس او ویلې چې بار به نه روزي. حضرت علی دا یاره پیدا شوه چې په کور باندې ورته څوک اټیک ونه کړي. نو امام حسن او حسین چې دي دا دواړه د حضرت عثمان په دروازه څوکیداران کېنول چې خلق به د دې دواړو نه لږ شرمېږي او په کور به حمله ونه کړي. تاسو څه خیال دی؟ دا نن چې ستاسو په ملک کې څه کېږي دا د چا سازش دی او د چا په ایما باندې کېږي؟ تاسو خو په صرف دهشتګر نوم یې خېدی. اوس دا پته خو لګوه کور دې وران شه چې دا دهشتګر دی څوک. دا د کم ملک او د کم وطن په اشاره باندې دا حالات جوړ کړي دي ستا په ملک. څومره فساد چې دی د دې بنیاد چې دی هغه يهود دي. په پیسو په دولت خوار څه کېږي؟ زمونږ په دې ملک کې تاسو وګورئ اجرتي قاتلان نشته. تو اوس غواړه چې دا پلانه سړی وجل غواړم 1-2 لک روپۍ چاته ورکړه درته به مړ کړي. نو د اسلام په نوم کې نن هر فتنه شته. پیسې او دولت چې دی هغه خدای نه پیژني، رسول نه پیژني، قرآن نه پیژني، آخرت نه پیژني، حساب او کتاب نه پیژني، او پیسې پیژني. نه کم شه دی چې د اسلام په نوم باندې پیسې نه کوي. مسلمانانو
مونږه جنازیم کو مونږه نکاونم تړو لیکن پیسو د پاره په ظلم او په زیاتی باندې هغه صرفه نه. نو حضرت عثمان غوندې سړی چې د چا ژوند جنت خرید کړو هغه د پاره سازش جوړ شو. پرون تبلیغی اجتماع د اجتماع د پاره چې کوم سازش